أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کونکی دی ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الف لام میم د دې کتاب نازلې دل بشکا چې د رب العالمین د طرف نه دی أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون آیا دا خلق وایي چې دې سړي دا پخپله جوړ کړي دي نه بالکل دا حق دی ستاسو د رب د طرف نه چې ته پرې یو داسې قوم خبردار کړي چې هغه ته ستانه مخ کې څوک خبردارونکو نه دی راغلي شاید چې هغه هدایت بیا مومي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون هغه هم الله دی چې اسمانونه او زمکا او د دې په منځ کې ټول سيزونه پشپغو ورځو کې پیدا کړل او بیا په عرش باندې کېناستو داغه سیوا نستا څوک مددگار شتا او نه څوک سفارشي نو آیا تاسو په هوش کې نه راځي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون هغه د اسمان نه د ځمکې پوری د دنیا د معاملاتو بندوبست کوي او د دې بندوبست کاروایی برا داغه دربار ته په یو داسې ورځ کې زی چې مقدار ستاسو د شمار مطابق زر کاله دی ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم هم دغه الله دی چې په هر پټ او ښکارا باندې عالم دی زبردست دی او مهربان دی الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون چې کوم سیز هغه جوړ کړي دي ډېر ښه جوړ کړي دي هغه د انسان د پیدایش شروع د خېټې نو کړه بیا یې دغه نسل د یو داسې ست نه پیدا کول شروع کړل چې د سپکو اوبو پشان دی بیا یې هغه په ډولناکه طریقه برابر کړو او په هغه کې خپل روح وپکو او تاسو له وګونه درکړل سترګې درکړې او زړونه درکړل تاسو خلک ډېر کم شکر گزار یې وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون او دا خلق وایي هر کله چې مونږه د خاور سره خاور شوی یو نو آیا بیا به د نوی سر را پیدا کیږو اصل خبره دا ده چې دوی د خپل رب د ملاقات نه منکر دي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون دوی ته وایا د مرګ
کوم فرښتہ چې پتاسو مقرر کړی شوی دا هغه به تاسو پورا په پورا په خپل قبضه کې اخلي او بیا به تاسو خپل رب ته واپس راوستل کېږئ. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کاش چې ته هغه وخت ووینې سو وخت چې با د مجرمانو د خپل رب په دربار کې سرونه ټیټ نیولې وي په هغه وخت کې با دوی وایي اے زمونږ ربا مونږه خولیدل او خمو واوریدل اوس مونږه واپس ولېګا چې مونږه نیک عمل وکړو زمونږه اوس یقین راغلی دی. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. په جواب کې به ویل شي کومګه غفتلې نو د اول نه بمو هر نفس ته داغه هدایت کړي وي لیکن زما هغه خبره پوره شوه کوم چې ما ویلی و چې زبر دوزخ د پیریانو او انسانانو ټولو نه ډکوم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس کوي مزه د دې خپل عمل چې تاسو د دې ورځې ملاقات هېر کړو نو مونږ هم تاسو هېر کړی یې اوس کوي د همیشه عذاب مزه د خپل عملونو په سزا کې. آیت سجدہ. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. زمون په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې هغه تکله د دې آیاتونو په ذریعہ نصیحت کیږي نو په سجده پریوزي او د خپل رب د حمد سره داغه تسبیح وایي او تکبر نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. داغوی شاگانی د بسترونو جداوی خپل رب ته د یری او د تم سره आवाज کوي او کم رزق چې هغوی لا مونږ ورکړی دی داغې نه خرج کوي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بیا د هغوی د عملونو په بدله کې چې د هغوی د پاره د سترګو د یخوالي کم سامان پټ ساتل شوی دی دا غینه هیڅ خبر نه دی. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا دا چرته کې دی شي چې کم سړی مؤمن وي هغه د فاسق غوندي شي دا دوانه برابر دي نشي. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. کوم خلکو چې ایمان راوړې دي
او نیک عملونه کړی دي دا غوی د اوسېدو د پاره خو جنتونه دي چې د میلمستیا په تور به هغه له دا غوی د عملونو په بدله کې ورکړي کیږي او چا چې فسق اختیار کړی دی دا غوی د اوسېدو ځای دوزخ دی هر کله چې هغه دا غینه وتل غواړي نو واپس به ودکه کړی کیږي او ورته به ویل کیږي چې اوسکه اوس د هغه ور د عذاب مزه چې تاسو به دروغ غنلو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون دغه لوی عذاب نه مخکې به مونږ په دنیا کې دوی لا سینه ورکوټه عذاب ورکو شاید چې دوی د خپل بغاوت نه واپس شي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون او د هغه چانه با زیات ظالم څوک وي چې هغه ته د خپل رب د آیاتونو په ذریعہ نصيحت وکړي شي او بیا هغه داغه نه مخ واړوي د داسې مجرمانو نه خو مونږه خامخا بدل اخلو ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون د دین مخکی مونږه موسی علیہ السلام لا کتاب ورکړی دی نو دغه سیس په میلاوي دو باندې تعالی څخه شک کول ندی پکار هغه کتاب مونږه د بنی اسرائیل د پاره هدایت جوړ کړي وو او کله چې هغه صبر وکړو او زمون په آیاتونو باندې یقین لرلو نو په هغه کې مونږه داسې مشران پیدا کړل چې زمون په حکم به خلکو ته سم لار خودلا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون یقینا ستا رب د قیامت په ورځ د هغه خبر فیصله وکړي چې پاغي کې بنی اسرائیل په خپلو کې اختلاف کوي اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون او آیا دې خلکو ته په دې تاریخي واقعاتو کې څه هدایت میلاو نشو چې د دوی نه مخکې مونږه څومره ډېر قومونه هلاک کړي دي چې داغوی د اوسېدو په ځای کې نن دوی ګرځي را ګرځي په دې کې غټي نخې دي آیا دوی اوري نه اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون او آیا داخلك دې نظارې ته چرته ګوري نه چې مونږه او چیز مکیته ابو ور بیاو او بیا دا غیز مکینا هغه فصلونه راځرغونو چې دا غینا داغوي سارو ته هم خوراک ملاويږي او دوی په خپل هم خوري نو آیا دوی سو ویني ګوري نه ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين دا خلق وایي چې دا فیصله به کله وي کو تاسو رښتینی یې قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون دوی ته وایا د فیصله په ورځ با ایمان راوړل داغه چا د پاره هیڅ فائدہ ونه کړی چې کفر کړي دي او بیا به ورته هیڅ مهلت نه ملاويږي ډېر خدا
دوی په خپل حال پرېږدا او انتظار کوا دوی هم انتظار کوونکي دي